أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله چې مونږ په اسلامي ملک کې په آزاد مملکت کې وخت تیرو. د دې ملک نوم پاکستان دی، زموږ خوږ پاکستان. دا د 15 لکو شهیدانو په وینه باندې او په قربانۍ باندې الله تعالی جوړ کو. دې کې ډېر علما، بزرگان، مجاهدین او لوی خلق شهیدان شوي دي. ماشومان، بوډاګان، زنانه بیواګانې شوي دي، کونډې شوي دي او څوک کې شهیدان شوي دي او ډېر واقعات شوي دي. نو الله تعالی دا ملک موږ ته راکړو. دا په 20 رمضان شپه وه، متوکل القدر شریف او دین علاوه د شپې ټیم او باقاعده اعلان وشو چې پاکستان الله تعالی جوړ کو. دا الله تعالی نعمت دی، نو د نعمت شکریا ادا کول پکار دی. الله تعالی فرمایي چې تاسو زما نعمتونو شکریا ادا کړئ، زه به تاسو څخه خامخا سیوا کوم. د شکریا عملاً هم کېدای شي چې موږ د پاکستان خو چې څه دپاره پاکستان جوړ شوی چې د دپاره کوشش وکړو. پاکستان د مسلمانانو دپاره جوړ شوی دی او د هغو کسانو دپاره چې کوم غیر مسلمه دي چې دلته راځي په قانون کې وخت تېروي، نو دې دپاره چې امن او امان وي. نو موږ به د امن او امان دپاره کوشش کوو، د غریبانو به مرسته کوو، یتیم په سر به لاس کېږدو، مشرانو قدر به کوو، عزت به کوو. چې دا یو سوچ وکړو چې بس ټول قوم الله تعالی ته ځان حواله کړو او توبه وباسو چې پاکستان نه دا مسلې ختمې شي او د کرپشن نه ځان لرې کړو، دروغو نه ځان بچ کړو، رشوت نه، سود نه، هر څه نه چې موږ د الله تعالی خوښ بندیان شو. د مور پلار قدر کړو، د کشرانو مشرانو مزګزاره شو، تلاوت کوو او الله تعالی ته ځان قریب کړو. دا ورځ به موږ داسې تېرو چې موږ به د الله تعالی خوف کې تېرو. دې کې به دا نورې خبرې نه وي، ډنګ ډونګ او دا ډمامې او دا ډانسونه. دا خو د الله تعالی شکریه نه ده. کولن شکریه خو آسان نه، عملاً ډېر ګرانه ده. چې په خوله مو وایي چې الله مهرباني جزاک الله تعالی ستا ډېر ډېر شکر دی او ډېر ډېر لوی انعام او اکرام دی په موږ باندې، او عملاً هم داسې شو چې الله تعالی څنګه غواړي. انشاءالله موږ به داسې رستې تېرو. ښه جي، خدای دې موږ ته په دې باندې عمل توفیق راکړي او پاکستان دې الله تعالی آباد او شاداب لري. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.